نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم. دا سورة الانفال لے او نحم سپارہ دا اللہ سبحانہ وتعالی پر دا رکو نمبر سلورم دا سلورم بشروع کی گی. اللہ سبحانہ وتعالی پر دی کی فرمائی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو ان تتقوا اللہ کچرتاسو او یری گئی دا اللہ نا یجعل لکم نوب گرزوی تاسو لرا فرقانا یعنی فرق کون کی ویکفر عنکم او ابرجوی استاسونا سیئاتکم گناہون استاسو ویغفر لکم او بخشش بو کی تاسو تا واللہ ذو الفضل العظیم او اللہ پاک دیر وی فضل خاون دے. دلتا اللہ سبحانہ وتعالی مومنان مسلمانان تا تقوی دے احتمام ذکر فرمائے لدے چه تاسو دا تقوی احتمام کوئی. تقوی ستوئی تقوی پرہیزگارے توئی دا اللہ یر توئی پس ذرکی چکل دا اللہ یر راشی نو بیا بده د ټول کارونه سم شي. چې دا الله یر د انسان الله رب د ټول کارونه غلط شو ځکه چې بیا د په دوکه باندې نشرمېږي چې دا الله یر زړه کې نشته. چا باندې ظلم کولو نه پردي حق خوړونه د مونځ او دس د پرېښونه د ټولو کارونو نه به بیا پاتې شي ځکه چې الله یر په زړه کې نشته. اوس یو مسلمان دی هغه صرف یو کار کوي مثال صرف گزار دی نو ټیک ده چې دی خو د مونځ اهتمام کوي د مونځ د دې مونځ د وجې نه به الله سبحانه وتعالی د تنور تقوا حاصلوي خو چې د دې کوشش وکړي په دې مونځ کې داسې مونځ نه کوي چې څنګه حدیث مبارک کې راغلي دي چې یعنی مطلب دغه مونځ دته بددعا کوي ځکه چې بددعا والا مونځ ته کوي نو بیا به ستا لار چرم نه سمېږي بلکې نور به په لعنت کېږي چې ځان دې اخلاص کو او پورا قوما جلسه سجده رکوع قیام سبق دې په مزه ونوي نو دغه مونځ به بیا الټه تا ته خیري کوي نو چې خیري درته کوي نو بیا به ستا لار چېرته سمه شي. د دې دپاره الله سبحانه وتعالی مؤمنانو ته فرمایي چې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو ان تتقوا الله که چېرې تاسو د الله نه ویریږئ یجعل لکم فرقانا نو بیا به تاسو الله سبحانه وتعالی یعنی بیل کی تاسو بیلاوی براولی ویکفر عنکم یعنی د گناهونو نه تاسو بیل کی د غلطو کارونو نه تاسو بیل کی او دغه شانته تاسو به هر کار سم شي خو چې د الله یره په زړه کې راغله او دې سره به الله سبحانه وتعالی تاسو نه چې کوم دې گناهونو اورېږي او مغفرت برتو کی او الله پاک ډیر وی د فضل خاوند دی. اوس مخکې الله پاک فرمایي دا خو مسلمانانو ته الله پاک هدایت فرمایي چې په دې دغه باندې تاسو په هر حال کې به عمل کوئ ټول زندگی به په دې مطابق به تېروئ د الله یاري سره به تېروئ. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ او چې کله دی یعنی ستا خلاف سمکر او فریب کو
الذين كفروا یعنی کافران کوم کسان چې کافران دي هغه لیثبتوک د پاره د دې چې کېد کیتا او یقتلوک یا قتل کیتا او یخرجوک یا او باستا د وطن دا درې خبرې الله پاک فرمایي ويمكرون نو دای خو خپل چالونه چلوي ويمكر الله او الله پاک د دې هغه چالونه او مکر فریب په دې باندې الټا کول یعنی داغي جواب الله ورکولو والله خير الماكرين او الله صحیح جواب ورکون کړي د هر بکر او فریب دا څنګه چلو دا شای نزول د دې آیات مبارک راځي مفسرین حضرات فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کله تقریبا 14 کال باندې مکه معظمه کې دغه شنو بس کافران هم د حد راووتو ابو طالب هم وفات شو او خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحاری والا سودا چې خاص پاتې نشو بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یعنی بار خلکو ته دعوت چلولو په دې سلسله کې هغه چې کوم دینو دغه تم لاړو دا سوې ورته طائف ته لاړو طائف کې چا د خبره وونري د سردارانو چې کوم دین جواب په ډېر رټه سپور باندې ورکو ډېر سخت خلک وغه غریز خلکو نو هغه چې کوم دی نو داینم دغه شانته راغو نو بیا رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوت په د حج په موقع باندې چلولو او د بار نه چې کوم قافلې راغلي وي دای قافلو ته بتلو زیرو ته چې کوم ځای باندې ټیکانه وا نو التباغي سره ملاوي دو د مدینه منورې قافله راغلي و د حج د پاره هغه کې سکسانو نو هغه چې کوم دی نو ایته اسلام پیش کو بیا خبره تر ور سره وکا الله سبحانه و تعالی په عبادت رحم کو هغه ایمان وروړو او بیا ور سره دا وعده وکړي چې بل کال لمونږ راځو نو بیا به چې کوم دی مونږه نورم کسان ځان سره راوړو نو په بل پیر هغه بیا ډیر تعداد کې راغ تقریبا او یو اتیاو پورې داسي کسان چې کوم دی نو هغه راغ او داسي مختلف روایت راځي د دې په باره کې ای راغه ایمان قبول کو بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې دغه ته دعوت سلسله ورو بس یعنی ډیر ځکه چې ظلم بربریت شروع کو بیا ای کې نه چلی دا په مکه معظمه کې نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه دعوت ورکو چې ته التراشنو دغه شانتی کار وو دلته دې ته پته ولګی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د صحابه او صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بخکی لاړ مثال حبشه کې چې کوم خلکو هغه ته حکم وشتا سو مدینه ته ځي دغه شانت نور کوم کسان نو دای ته کافرانو ته چې پته ولګی دا چیرې دای خوست دي زره زی او دای کې چې بل ځای ته لاړ دی به زیات ځان مضبوط کی او بیا په مونږ باندې حمله کی او زمونږ به ټول ختم کی دای نه دی پرې خپل بار پکار د دې لپاره غي دا پروګرام جوړ کو چې دارالندوه کې یو خاص خفیه میټینګ کې خودو چې سلام مشوره کو چې به دا څه چلو کو نو په هغه کې شیطان هم حصہ غشته وا او شیطان د نجد د یو سردار د نجد علاقه د یو سردار روپ کې راغو دای کله چې دنه ناستو هغه دروازه باندې رانه وته نو غيونی ولکه تاسو کې دنه او ته چې زه نجد د پلانکی قبيله سردار ما او زم دلته ځای سره په دې مشوره کې خیر خواهی لپاره راغلی ما دا ډېر اوچته مشوره روانه ده او په دې کې زه روان یم نو هغه راغو چې کله هغه ته کتل اخر په خیر وشو بیا ورته چې ته ټول تعارف ورسره وکړو او دا غسړي په شکل کې او ورته چې بس ټیک ده نو یو کس مشورې بیا ټول ورکولې یو کس مشوره ورکا وې دا چې کار چې یاره بس د سره بایکاټ وکړو د دبسو خبره بس ناوري او د سره بدغه د کو هغه وې یاره کتا سو دې ډېر دغه کې شیطان ورته وې د خپل جبه کې دومره
خوګواله چې هر څوک د خبره اوري وې دې به خلک ځان تمایل کوي وې دا مشورم ټیک نه ده بل دا مشوره ورکا چې وې دا څه کار چې وې دې یاره بس په زنجیرونو باندې وتړو یو کوټه کې ورواچو بدل وګ توند بس مرشي او ورته نه دا مشورم ټیک نه ده هغه شیطان ورته دا مشورم ټیک نه ده ځکه چې کچې د مرګورو ته پته ولګي نو د هغه به در باندې حمله وکړي اول ته به در باندې نور خلک هم ځان سره یو ځای کړي او دی به چړه پرادې نږدې بوبه ځان سره او تاسو ته به نقصان ورسوي نو دا مشوره ټیک نه ده بیا ابو جهل یو مشوره پیش کا وایي تاسو پرېږدئ وایي تاسو یو سمه مشوره ورنه کا وایي سمه مشوره دا ده چې د ټولو قبیلو نه به یو ځوان واخلو او بیا به هغوی له ښې تیرې تورې ورکو او بس دې باندې په یو پیره باندې ټول حمله وکړي او بس ټول به شهید به کړي بس قتل به کړي لہذا تاسو داسې کار نه چې دی به پاتې شوه زمونږ د قبیلې خبره چې بنو هاشم به بیا زمونږ نه مطالبه کوي نو مونږ څوک سړی خو پکې وجلی دي شي ځکه چې ټولو په یو ځای حمله کړې ده یو قاتل خو به وي نه چې هغه راونیسي او هغه په دار باندې وخېږي لہذا داسې کار به وکړو چې بس بیا به ورته وایي چې خون بها به درکړو هغه به مونږ ټول په شریکه راغونډې کړو پیسې او بس دی له به ورکړو بس کیسه به ختمه شي داسې به موږ لره د نظام خلاص شي شیطان ورته وایي چې همدغه صحیح خبره ده نو دلته کې کله چې بیا هغه نو الله سبحانه وتعالی اوس د هغې ذکر فرمایي چې کله دی دا مکر فریب وکړو نو دی د ټولو قبیلو نه یو ځوان راوایستو د رسول الله صلی وسلم د کور نه ګیر چاپېر ودرولو جبرائیل علیه السلام په دغه شپه راغی ورته یې چې تا ته حکم شوی دی او بس ته ځه عالم کې هغې نه مخکې اشاره هغه ته میلاو شوې وه چې تا ته به حکم کېږي لہذا ته ځان تیار ساته هغه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ویلي هغه اوښ هم ساتلې وه او دغه هم ساتلي ټول پروګرام یې سیټ کړی خو هغه بار په سارا کې به یو غلام یې ساتلی او هغه به سرولو هغه اوښې دوه اوښې وې غالبا هغې سرولې به او بس دی له به چې کوم دی نو خبر مبر به یې هم راوړو او هغه به بیا راتلو هغه به سارا کې نو بس په هغه شپه باندې بس رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کټ باندې حضرت علی کرم الله وجهه ودکو او ورته وی چې داسې امانتونه دي ما سره د خلکو دا اوس وګوره امانت ته وګوره ایې د وینو تږي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې امانتونه هغې ته حواله کوي د امانت دومره خیال دی د قتل درپې دي دلته به اوس څوک داسې وکړي یعنی دا د پیغمبر شان دی چې دونه یعنی د هغه خلاف کومه خبره کېږي او هغه چې کوم دی نو دغه کوي نو بس امانتونه ټول هغه له ورکوي زما په بستره باندې پرېوځه او بس انشاءالله تا به الله محفوظ ساتي بېغمه شه او چې راوتو نو یو موټی شګی راوایست او داسې خو چې دغه یې کړو وینوستره ټولو سترګو کې لاړ او داسې دا ټیکۍ هغې تورې مورې ته پرېوتې غریب غونته چې داسې بار ووتو او بس ابوبکر صدیق کور ته ورغو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی تیار ناست و هلته نه دواړه بار ووته رسول پاک صلی الله علیه وسلم سمنځه پورې لاړو خپې یې کچه شوې زخمي شوې بس بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په اوږه باندې واچولو او په اوږه باندې تر د غار سور پورې وړی دی تاسو غار سور خو لیدلی دی که نه چې چا ته خدای پاک ښوولی دی دومره اوچت دی چې اوس ورته مونږ دانې نیم ختي ته سوچ وکړه دونه یعنې هغه دومره اوچت دی ډېر زیات اوچت دی هغې ته دی هغه شپه په شپه هغه هلته لاړ او هلته بیا یو غار سور چې ورته وایي هغې ومونتو نو بس هغې کې بیا دی هغه ځای صفا را صفا کو هغې کې بیا دی 3 شپې تېرې کړي 3 شپې او 3 ورځې تر دې پورې چې دی له به بیا هغه خادم غلام چې کوم هغه به وله پیم راوړه هغه به وله خوراک را رسولو او ډېر خفیه طریقې سره هغه به هلته هغه ځنګل کې ګرځېدو را ګرځېدو او یو پیره خو یعنې تاسو د هغه وخت د ساینسي دغه اندازه ولګوئ چې په هغې کې د قدمونو یعنې دغه والا یو خاص خلک چې به د قدمونو نه دا پته لګوله چې سړي کوم خوا تلي دي هغه شته خو لکه د هغه وخت کسان تاسو سوچ وکئ که نه چې څومره 14
سوا او سلويخ کاله د هجرې روان دي کنه. په دې کې چې کوم دی نو دغه کسانو ته هغې ابو جهل او دی دغه خدمات وایشته چې پیسې به درکوو او 100 اوښان په انعام کې وتړل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قتل باندې یا په ژوندي نیولو باندې یا په دغه باندې 100 اوښان ډېر شی دی که نه. او دلته خیر سړی لیونی و خیر که نه دی الله سبحانه وتعالی حفاظت کولو. هغه ټریسر ته چې ووایي قدمونه معلومولو باندې چې هغه رسي هغه روان دی ورته یې راځئ ما پسې چې لاړو نو په غر کې م ګوره هغه ته د قدمونو پته لګېده. ښه دومره هغه تجربه کارو. بس هغه سورنګ سره ودرېدو غار سره ودرېدو او غار سره وایي چې بس د دې ځای نه مخکې نه دی تللی او غار سره الله سبحانه وتعالی داسې په خپل قدرت باندې جولاګي جاله واچوله کمترې ګې واچولې او دی چې کله هلته کې ورسېدو نو ابوجهل خدای پاک لیونی پرې دماغ یې څه چلو شو. دا سړي له غوسه ور نه شي هغه یو خبره چې ورته بعضې وخت ناحقه ښکاره شي نو هغه سړي ته وایي چې هغه چې هغه هګې او هغه دغه ولیدو هغه جال ولیدو وایي یاره ته خو ما ته هم څه پاګل غوندې سړی ښکاري چې ته وایې چې دې ځای نه نه رسلی تا خو مونږ رسوا کړو دونه بره دې غر ته م راوخېجولو او دومره دې هم کړولو او ته لا ته چې کوم دی ته وایې زه ټریسر یم او دغه وایي زه ګوره یو شوق دې وامه چې دې غر نه ښکته وغورځوم هغه هم خو بېعزته کړو او د هغه ځای نه واپس راوستو. بس خدای پاک په عقل باندې پرده چې چا راولي دغه شانتې وشي. د هغه خبره اړوو نه دی د په غوسه کې ورته وایي چې مونږ داسې بس دومره په بره غر ته یې م راوخېجولو او وایي چې دې ځای نه مخکې نه تللی چېرته لاړو ځمکې وخوړو که اسمان وخوړو چې ته دې ځای نه مخکې نه تللی. نو د هغه ځای نه بیا په درېیمه ورځ چې کله بیا په علاقه کې دی ښه ساړه شو لکه خو ګرځېدو 3 ورځې دی خو ګرځېده او بس بیا خلکو تګودو پرېښوه چې بس هغه کوس وتې وینو چېرته به تللی بس لاړو زمونږ د حد نه ووتو لکه 3 ورځې مزل چې سړی وکړي نو ډېر لرې لاړ شي که نه جاز خو نو یا موټر خو هېڅ نو ورسره سکوټرو چې په هغې ورپسې تللی وې او په اسونو باندې به تللو. یو کس صرف د اسونو په اس باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر صدیق چې کوم دی نو هغه ولیدو په لار کې او په دې خوشحالۍ کې چې بس اوس زما د انعام ورځ راغله او دی چې څنګه ورورسېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وکتو رسول الله صلی الله علیه وسلم پې پوه شو. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به کله به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې شو او کله به وروسته شو حفاظت یې کولو. دومره پریشان حالۍ کې به هغه دغه و چې دار طرف ته به یې کتو ډېر زیات په سکیورټي کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ساتلی و. دا قرباني وه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. او بیا هغه چې کله ولیدو را سره نو بس एकदम پې ورچپه کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یې پرېږده بس چې پرېږده بس چې ډېر څنګه داسې را مخامخ شو وایي سوراقه وایي څه لپاره راغلی وایي زه خو جي بس ما سره چې لاړ شي نو ښه به وي که نه چې دا 100 اوښان زه ترلاسه کوم ورته وایي داسې کار دی چې پایا پرده کې لاړ شه هغه نه تلو بس ګزار یې پې کولو چې ګزار یې پې کولو هسې را ډاکه کولو چې راغلی وی پې که نه په دې کې د اس خپې یې نښتې دا خپې ځمکې ونیوې چې ځمکې ونیوې او بس एकदम سړی چې کوم دی پریشان حاله شو دی एकदम د اس نه وغورځي ولې چې एकदम د اس داسې ودرېږي نو سړی خو ته مخکې لاړ شي که نه دغه شانتې بس بیا په ځمکه ولاړ دی بیا دغه کوي بیا یې زړه کې دغه راغو چې بیا یې دغه راغو نو معافي وغوښته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یې زبسته معافي بیا د په زړه کې دغه راغو بیا چې راغو نو بس بیا چې حمله کوله بس بیا एकदम ځمکې ونیوو چې ځمکې ونیوو الله سبحانه وتعالی د باندې دغه وکړو چې پوه شو چې بس دا کار اوس زمانه نه کېږي لہذا بیا یې معافي وغوښته وایي بس زه به چاته غږم نه کوم په دې وعده باندې پرېښو خو په وعده کې کلک خلک داسې خلک نو چې بس دلته کې لاړو بس هلته یې واده هم پرېښو دروغ یې شروع کړ. عربو کې دا کار و چې هغوی به دا دروغ داسې ګناه ګڼله لکه مطلب دا دی که کافر به مو که نه هغه به هم دروغ نه وي او واده خلافي بیا نه کول هغوی به وي دا سړی نه د هغه په خوله به بیا چا باور نه کولو وایي لرې که د ده په خوله دا ځکه محدثین حضرات چې کوم سړي نه به یو پیر هم دروغ ثابت شو د هغه نه حدیث نه نقل کولو
دا تاسو ګورئ محدثین حضرات چې چا باندې به یو پیر دروغ ثابت شو چې د دروغ په زندګۍ کې ویلي دي دا غنه به حدیث شریف نه غشتو ویل دي کتاب په حدیث شریف کې دغه کړی دلته کې دغه خبره کومه بس دا مختصر غونتی واقعیت تاسو ته بیان کا چې دا دلته الله سبحانه وتعالی فرمایي چې وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ او کله چې دی خپل چال چلولو مکر او فریب کولو ستا خلاف الذين كفروا کسانو چې کافرانو ليثبتوك د پاره د کېدولو او یقتلوک یا تا قتل کی او یخرجوک یا تا د خپل ملک نه بهر وباسي ويمكرون او دی دغه خپل مکر او فریب کولو ويمكر الله او الله پاک په دای باندې د خپل مکر فریب واپس کو والله خیر الماکرین او الله پاک خو تدبیر کوونکې دی د مکرونو فریبونو د ختمولو د راګیرولو. الله سبحانه وتعالی بیا مخکې فرمایي اوس د دې آیاتونو په باره کې چې کله الله پاک کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم به د کافرانو ته لوستو نو دوی به پایې کې شک کول او وی به چې دا خو مخکینه کیسې دي پایې کې یو کس داسې و چې هغه دا سفر ډېرې کړې وي د شام او د دې علاقو نو هغه به یهودیانو او نصارو سره به ډېر ناست و نو هغه په کتابونو کې دا واقعات شته چونکې هغه آسماني کتابونه دي که نه د موسی علیه السلام واقع شوه عیسی علیه السلام واقع شوه یا داسې را نورې کوم سمودیانو عادیانو د نوح علیه السلام دا ټولې واقعې په هغې کې هم شته نو هغوی ته به چې کله دا اورولې شروع سوی وي وإذا تتلى عليهم او کله چې ته تلاوت کوي په دوی باندې آیاتنا زمونږ آیاتونه قالو نو دوی وایي قد سمعنا په تحقیق سره واورېده مونږه لو نشاء که چېرې مونږ وغواړو لقلنا مثل هذا نو مونږ به جوړ کړو دغه شانتې ان هذا الا اساطیر الاولین ندی دا خبرې مگر دا خو کهانیانی دي کیسې دي د مخکینو خلکو دا خو د مخکینو خلکو کیسې ته مونږ ته اورئ عبرت یې څه دا اخېستو چې بهی د کفر په وجه باندې یا د هغه ګناهونو په وجه باندې سمودیانو سره خدای څوک عادیانو سره څوک او یا چې کوم لوط علیه السلام کو هغوی سره څوک فرعونیانو سره څوک د شعیب علیه السلام قوم سره څوک نو عبرت یې څه دا اخېستو خو دا کیسې دي کیسه خو د عبرت دپاره یې که نه په هغې کې چې کوم عبرت پروت دی نو هغه چې ته والې نو کیسه خو هسې د خوندونو اخېستو دپاره خو کیسه نه قرآن کې چې کومې کیسې راغلي دي دا ټولې د عبرت دپاره ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي چې څوک تدبر کوي نو هغه ته به تدبر ملاوي د دې نه به وعظ نصیحت به هغه ته اخلي او که څوک نه کوي نو بس به یې ډېر ښکلې تلاوت یې وکړو ډېر ښکلې اواز کې دغه وکړو او نور به پرې بس نه ځان پوهېږي او نه به پرې عمل کوي بس به دلته ربوزي بیا به هغه خپلې کیسې کتاري شروع کړي نو دلته کې د دې دپاره الله سبحانه وتعالی فرمایي چې داسې مه کوئ دا خو به هغوی داسې وي وإذ قالوا او کله چې ووی دی اللهم ان كان هذا هو الحق اے الله اوس الله ته متوجه دي کافران په خپله که چېرې دا حق وي دا خبرې من عندک ستا د طرف نه فامطر علینا حجارة نو راوورې په مونږ باندې کاڼي اوس ګوره الله ته فرمایي من السماء د اسمان نه د اسمان را باندې وي کاڼي راوورې او ائتنا بعذاب علیم یا راوورې په مونږ باندې سخت عذاب ابو جهل چې کله جنگ بدر ته تلو د دې نه مخکې لاړو دا بیت الله شریف دغې ونیوه کپړې ونیوه دروازې سره کپړې ونیوه او وی ای الله که چېرې دې دواړو کې کوم په حق وي نو بس دې تباه او هلاک کړي او دا خبرې به یې کولې الله سبحانه وتعالی فرمایي وما كان الله ليعذبهم او نه دی الله سبحانه وتعالی داسې چې عذاب ورکي وانت فيهم او ته پای کې وي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او نه دی الله سبحانه وتعالی چې دی له عذاب ورکي
په داسې حالت کې چې د استغفار کوي. د دې آیات نه څه مراد؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې پورې دغلته موجود و نو الله خو په دې عذاب نه راوستو. دویم نمبر الله پاک دا فرمایي چې څوک استغفار کوي نو هغوی خو استغفار نه کولو که نه، کفار خو استغفار نه کولو، لیکن دغلته څه مسلمانان داسې وو چې دای بچي او ښځې ای پاتې شوي د څه د وجې نه چې ای سره د تلو د لارې خرچه نه وه. مثال اوس د یو سړی د لاهور نه راځي او ورسره خرچه نه نو پیدل خو نشي تللی او طاقت هم ني، ماشومان دي، زنانۍ هغوی خو په خپو باندې تللی هم نشي دومره، خپې به ټولې زخمي شي په لار کې او په لوږې تندې راشي، خرچه ورسره نشته چې په لار کې څه مطلب دا وخوري، لس 15 ورځې مزل دی او دې کې به ته بیا څنګه ځې او سخته ګرمي هلته او داسې سخت کاڼي دي چې سړي لاندې ګوتې ریبي، داسې ماډرن دور خو نه و که نه چې هغه هلته کې غټې غټې سپلی وي او بوټان او دغه وي، دغه خسو دغه مغه نه به یې داسې نری کېړی جوړې کړې لکه د زناورو د دې څرمنې نه داسې ډبل ډبل کېړی او ټیرونو والا او دغه والا خو څه نه و که نه. نو هغې کې به هغې دونه سفرونه څنګه کول بغیر د اوښ نه یا د خر نه یا د اس نه چې هغې سره سورلي به نه وه او ماشومان او زنانه او پیسې ورسره دومره وي نه چې ځان له یې پیدا شیزونه اخیستې وي. نو دلته کې هغه خلک چې هلته کې وو نو هغوی به استغفار کولو د الله سبحانه وتعالی او مدد به یې غوښتو د الله نه، هر وخت به الله ته په جاړه او منت او په زاری باندې وو. د هغې باره کې الله پاک فرمایي او دا تر قیامته پورې دا خبره ده. اوس خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه پرده فرمایلې ده، لیکن اوس هم چې په کومه علاقه کې ډېر استغفار کېږي الله به په هغه علاقه باندې عذاب نه راولي. دا یاد ساتئ، استغفار له زور ورکوي، الله پاک به ټول هر څه ختم کړي، دا مصیبتونه به ډېر ختم کړي. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم واتوب الیه. دلته کې الله سبحانه وتعالی دا فرمایي وما لهم الا يعذبهم الله او نه دی او سدي دیلا الا يعذبهم الله چې دی لورنکی الله پاک عذاب وهم يصدون عن المسجد الحرام او اعلان کې دی منی کوي د مسجد حرام نه خلق لرا وما كانوا اولیاءه او دی ته دا جایز نه دي چې دی خلق منی کی د دې ځای نه، یعنی دی د دې ځای سوالیان خو نه دي که نه، د دې ذموار خو د دې جومات نه دي که نه، د جومات څوک هم مالک نشته د الله نه ما سوا، د هر جومات خدمت له ته راتلی شو خو لیکن په خلق قطعان نشي لګولی چې یاره ته مانځه له مه راځه او دې له مه راځه او هغې له مه راځه. هر جومات چې د دې لپاره هغه وقف وي د الله په نوم وي هلته به هر سړی به راځي لمونځ به کوي. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې ولې الله پاک به دی له بیا په داسې حالت کې عذاب نه ورکوي چې کله دی خلک د مسجد حرام نه منې کوي، څنګه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم او صحابو نیت د عمرې وکړو او لاړه او هغلته کې دی بیا منې کړه ورته یې چې نه به راځي او بیا واپس راولېږل او بیا بل کال له ورباندې معاهده وکړو دغه وما كانوا اولیاء او عالم کې دی ته دا خبره جایزه نه وه چې دی خو د متولی د حرم شریف دعوه کوي خو لیکن دی خو ردي دغه نه دي که نه ان اولیاؤه الا المتقون نه به وي د دې متولیان مګر تقوادار خلک وي. دا خو هغه خلک دي چې بتپرستي کوي، بربند طوافونه کوي، هلته کې چې کوم دی نو هر قسم یعنی د ناحق کارونه کوي. د دې دپاره الله سبحانه وتعالی فرمایل چې کبه پورې یعنی تقوادار خلک به دي متولیان وي او هغوی به دي دغه ساتي ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر خلق دی نه داسې دي چې هغه بې خبره دي. وما كان صلاتهم اوس الله پاک د دوی هغه مونځ طرف ته اشاره فرمایي، د دوی وایي عبادت څه دی؟
دا غي عبادت یعنی د کفارو عبادت وي څه دی دلته کې الله پاک دا ذکر فرمایي وما كان صلاتهم او نه د دوی مونځ عند البيت د دې جمعات کې یعنی بیت الله شریف کې دوی کې چې مونځ کوي نو څه کوي الا مکاء وتصدیه مگر دا چې سیټیانې وخی او تالیانې وخی دا د عبادت دی دوی به چې تاویده د دغه نه حرم شریف د بیت الله شریف نه تاویده نو سیټیانې به وهل او ټوپونه به وهل او بیا به څه چل کولو چا به تاریانې غږولې او مطلب یې چې لاسونه به پړکول نو په دې طریقه خو به دوی طوافونه کول د الله عبادت پورې خدا کول دلته الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د دوی هغه مونځ دوی چې کوم ته یعنی عبادت خپل وایي نو هغه خو داسې دی چې لاسونه پړکول یو سیټیانې وهل دي یعنی شپیلي وهل چې موږ ورته وایو نو الله پاک فرمایي فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون نو بیا اوسه کوي اوس تاسو عذاب لره په دې وجه باندې چې تاسو انکار کولو د حق نه ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي ينفقون اموالهم نفقه کوي مالونه خپل ليصدوا عن سبيل الله د پاره د دې چې منی کی د الله د لارې نه خلق دلته کوم دې خبره ته وګوره د الله په نوم باندې خو خلق یعنی نفقه کوي چې د الله په نوم باندې څه خیر خېګړه خلکو ته ورسوي نو دوی به د دې دپاره خپل مال خرج کولو چې یعنی خلک به د بیت الله شریف نه منې کول اوس دا کومه دغه ده دا چې کله وایي جنګ دغه کې بدر کې دوی ته نقصان وشو او یا کسان د دوی نه مړه شول دوی کې ډېر داسې وو چې هغوی ضعیف لکه مالي طور باندې کمزوري نو هغوی داسې کار وکړو چې هغه کوم تکړه خلک وو مالداران خلک وو نو هغوی له ورغه او ورته یې چې یاره مونږ سره ګورې مدد وکړئ مالي مدد چې مونږ خپله بدله واخلو په بل جنګ کې او زمونږ دونه کسان پکې مړه شوه تاسو مونږ سره دغه وکئ نو دوی وله پیسې ورکړي بل دا وایي چې نه د دې جنګ خرچه چې کومه وه د 100 کسانو هغه ابو جهل عتبه او شیبه او دا یو څو سردارانو دوی اوچته کړې وه نو دوی چې کله په دې کې هغه ماتې وخوړه نو هغه پیسې هم لاړې او هغه کسان هم لاړه په خپله هم پکې لاړه نو دلته کې الله سبحانه وتعالی هغې طرف ته اشاره فرمایي چې اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافران دي ينفقون اموالهم نفقه کوي مالونه خپل ليصدوا عن سبيل الله چې منی کې خلق لرا د الله د لارې نه فسينفقونها نو دوی به اوس نور مالم خرج کوي ثم تكون عليهم او دغه کوشش پر دوی د پاره داسې شي حسرتا باعث د حسرت او د افسوس بیا به دوی پر خپل کوششونو پر خپل دولت پسې افسوس کوي چې دولت برانه لاړو ورسرانه لاړو ثم یغلبون او دوی به مغلوب هم شي نو په جنګ احد کې څه دوی ته خو فتح واضح ملاو نه شو کنه ولی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بیا ورپسې څومره راغو دوی ترې راوتښتېده او که دې طرف ته اویا کسان د مسلمانانو د خپلې غلطۍ د لاسه هغه شهیدان شو نو سره پاسه 20 کسان د دوی هم مړه شوي پای کې په پای کې هم ډېر مړه شوي په سر کې خو دوی ماتې وخوړه که نه بیا خو یې تیښته کوله خو بیا دا وروستو نه چې کله دوی غلطي وکړه غر نه راکوز شو ځای یې پرېښود نو د هغې د وجې نه بیا غلبه په نقصان باندې بدله شوه او دی کې الله سبحانه وتعالی مسلمانانو دپاره یو عبرت یې ښیو چې تاسو د رسول خبره کله به نه یعنې هغه صحیح په ذهن باندې اچوئ دا نه چې تاسو په خپل منځ کې اختلاف شروع کړئ خپل د امیر خبره هم بیا نه منئ نو د امیر اطاعت او د رسول اطاعت دا چې کوم دی نو په تاسو باندې لازم دی اوس الله سبحانه وتعالی فرمایي والذین کفروا الی جهنم یحشرون او بیا چې کله دوی مغلوبه شي نو وایي دغه کسان چې کافران دي بیا به دوی یعنی جهنم طرف ته وشړلی شي راجمع به کړی شي حشر وایي راجمع کولو طرف ته یعنی دوی به ټول راجمع شي او په یو ځای باندې به ټول ورغورځېږي جهنم ته
لیمیز الله الخبیث چې خدای پاک بیل کی دا گندگینا من الطیب پاکیزه ولرا ویجعل او گرزوی الخبیث بعضه دا گندگی لرا على بعض پبلا گندگی باندې فیرکمه او بیا ډیر جوړ کی جميعا فیجعله او ټول راجمه کی او بیا وګرځوي فی جهنم په جهنم کې ورغورځي اولئک هم الخاسرون او دا خلک چې کوم دي په تاوان کې دي دلته الله سبحانه وتعالی دې دا مراد فرمایلی ګوره تاسو په دنیا کې دا ګورئ کنه خلک چې کوم دي دا د کورونو دا خش او خاشاک یو ځای ته راغونډي ډیران ورته مونږ وایو او هغه ځای نه بیا هغه په ټیکټر کې یا په سکیوچت کې او هغه یو خاص ځای ته یوسي هلته پې اور لګوي یا څه چې چل چې ورسره کوي که نه خو ضایقون کوشش کوي چې دا نور بیا خواره نه شي په ځایونو کې لہذا هغه بس دفع کوي د دې دپاره الله سبحانه وتعالی دا وفرمایل چې دوی به راجمع شي او بیا په جهنم کې ورغورځولی شي الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول د جهنم نه په امان کړي او جنتونه مو دې نصیب کړي صحیح عقیده او تقوادار مو دې الله پاک جوړ کړي یا الله که د دې په معنی او په مفهوم کې زموږ څه کمې زیاتې شي هغې معافي راته وکړي زموږ دا راسته په خپل درګاه کې قبول او منظوره کړي موږ نه کارونه غواړي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره بیماران دي شفایاب کړي یا څومره قرضداران دي قرضونه نه خلاص کړي د چا څه شرعي حاجات د خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي د حق او حلال د رزق فراخ سبب د ټول مؤمنانو مسلمانانو په خپل کور کې د وطن باندې وکړي څومره مؤمنان مسلمانان چې د نن وړاندې وفات شوي دي د ټولو مغفرت وکړي یا الله په آخر کې مونږ ته هم دا لارې اسانې کړي او دا عظیم الشانه کلمه راته نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله